السلام علیکم زیم حبیب صافی تاسو ګورئ پیام خیبر د وخت نامزد امیدوار جماعت اسلامی پی کے 75 صابر حسین آوان یو شمولیتی جلسې ته په پیښور اورمل کې خطاب کوي موږ سره اوسئ جماعت اسلامی دا چک کوي جماعت اسلامی ته نه ګوري دا مالدار دی که غریب دی جماعت اسلامی د خدمت چک کوي د خدمت کې څومره تکړه دی د څومره کار کولی شي عوام له څومره وخت ورکولی شي جماعت له څومره وخت راکوي او دی به څومره د عوامي خدمت وکړی شي نو ځان وروڼو دا ښکلا صرف جماعت اسلامي کې ده په ټول پاکستان کې زمونږ کینډیډیټ به تاسو ګورئ د نورو پارټو مو ګورئ زمونږ کینډیډیټ به اعلی تعلیم یافته وي زمونږ کینډیډیټ به خدمتګار وي زمونږ کینډیډیټ به حلال روزګار کوي زمونږ کینډیډیټ به مزګزار وي زمونږ کینډیډیټ به دیندار وي زمونږ کینډیډیټ به خپل خور له خپل مور له خپل خور له خویندو وروڼو له خپل حصه ورکوي او لازم به ورکوي زمونږ کینډیډیټ به وروڼو کرپټ نه وي دا به شرابي نه وي دا به سمګلر نه وي دا به حرامخور نه وي دا به ظالم نه وي دا د الله فضل دی جماعت داسې کینډیډیټ قوم ته همیشه راولي به بس خپل نوم باندې الیکشن کوو خپل نشان باندې به الیکشن کوو د کلمې جنډه مو د لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه جنډه باندې به الیکشن کوو او دا الیکشن به چې کوو د اسلامي نظام دپاره به کوو د عدل او د انصاف د نظام دپاره به کوو د غریب او د یتیم د پرورش دپاره به کوو د غریبانو خلکو په کار راتلو دپاره به کوو دې د وجې موږ ځان له الیکشن کوو او الحمدلله زموږ کینډیډیټ اوس هم چې ولاړ دي علماء پکې ولاړ دي ججان پکې ولاړ دي او اعلی تعلیم یافته خلک پکې ولاړ دي د ټولو سروې کېږي چې دې ملګرو کې خو خراب څوک دی دا الحمدلله په رای باندې چې راځي مقامي ملګري بیا پېژني چې کم کس څه کنې زما دا خواهش و چې زما دې حلقه کې د بل ملګری الیکشن وکړي زما مسایل هم دي او پرابلم دی زما کار کوم خو د ملګرو رای ونه هغې ته مو سره تسلیم خواب کو هغې ته بس د جماعت حکم او په هغې باندې موږ الیکشن ته راوتلي وو ایزان وروڼو صوبایي الیکشن دی مخکې د قومي اسمبلۍ ممبر وم یقینا څنګه ذکر شاه به وي یو ځل 50 لاک یو ځل 1 کروڑ بل ځل 50 لاک ټوټل 2 کروڑ روپۍ فنډ په قومي اسمبلۍ کې و هغې نه کار نه شو کېدی صوبایي اسمبلۍ کې محکمې وي صوبایي اسمبلۍ کینډیډیټ سره فنډ هم ملاویږي او زما چې کوم تجربه ده زما هم دا یقین دی انشاءالله کومې تجربه ده د جماعت د منې په حیثیت باندې د جماعت د ضلعې د امیر په حیثیت باندې او بیا نایب امیر نو په دې بیروکراسي کې الحمدلله زما یو ګزارې والا تعلق ښه دی دی نه به انشاءالله کار اخیستی شم دی نه به انشاءالله زه علاقې مسالې حل کولی شم دی نه به انشاءالله د اورمړو په لوډ شیډنګ کې او په ګیس لوډ شیډنګ بجلي لوډ شیډنګ کې به انشاءالله زه خپل کردار ادا کولی شم زه به دلته د روډونو او د سکولونو او د کالجونو قیام کې به انشاءالله کردار ادا کولی شم زه به دلته انشاءالله نکاسې آب او د نهرونو په د اوبو د پټو اوبو لپاره کوم مسایل دي دا به انشاءالله دې کې کردار ادا کولی شم دا کارونه هغه نشي کولی دا به کوو نو ستاسو غونډه خلک به یې کوي دا به کوي نو هغه خلک چې په خلک مشتري بل د ګیس بل باندې او د کور په خرچه باندې پوهېږي او هغې باندې خفه کېږي او هغه بل ورباندې چې راشي نو ته پریشانه وي دغه کار الحمدلله دا جماعت اسلامي کولی شي زمونږ کار دا دی وروڼو چې موږ د وطن کې اسلامي نظام به راولو